اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ناظرین ستاسو قرباني مسوحانه او تاسو ګورئ چې کمیټي الحمدلله زموږ د علاقې نوجوان بیداره دي پوهې دي په مختلف طریقو سره د خپل قوم او د ملت خدمت کوي ولاړ ما په جګړه کې د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان په دفتر کې چېرته چې د جګړه دا نوجوانان د علاقې د مختلف جماعتونو کورونو بازارونو مقدس خوراک راغونډوي او زما شاته چې تاسو ګورئ دلته کې جمع کوي او بیا دې ځینې یو محفوظ مقام ته منتقل کوي موږ سره موجود دی د تحفظ قرآن کمیټې پاکستان د جګړه نماینده مهتاب احمد خان بھائی دې سره په دې هکله باندې خبرې کوو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. څنګه خیر ته دا راته ووایه چې دا شوق هم څنګه پیدا شو څنګه هم دا خیال راغو چې د قرآن د مقدس آیاتونو راغونکو د کې محفوظ ځي ته ورسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول د الله ډېر لوی شکر ادا کوم چې هغې دې کار لپاره موږ قبول کړي نو انسان یعنی چې کله انسان په حیثیت انسانیت په حیثیت مسلمان دا د هر مسلمان دا فرض دی چې دا کم اوراد کم مقدس قرآن مجید زموږ پیغمبر باندې نازل شوی دی او پیغمبر چې موږ دپاره یعنی شپه ورځې جړاګانې کړي بیا دغه قرآن دغه شان بې حرمتۍ کېږي نو د هغې په حوالې سره یعنی چې کوم بې حرمتۍ د هغې روکتام لپاره موږ دغه یو قدم اخیستی دی یعنې دغه رابطه زموږ دغه شانتې د تحفظ قرآن کمیټې پاکستان په نوم سره دغه یو کمیټي ده په 22 اضلاعو کې دغه کمیټي چې په دې حوالې سره کار کوي په 22 اضلاعو کې دا زموږ KBK کې تحصیل چمکني کې دغه پلانې ګودام دی. مهتاب بھائی دا راته ووایه چې ستا دې طرف ته ذهن څنګه راغو او دا کار هم څنګه شروع کړو؟ دا چې موږ اکثر بازارونو کې وړو ځای په ځای باندې مقدس خوراکو بې حرمتي کېږي په لارو کې پرتې په کوڅو کې اخبارات دي یا داسې نور مسایل چې بې حرمتي کېږي نو په دې حوالې سره دغه بې حرمتي یعنی حفاظت په حوالې سره داسې یو پیج په فیسبوک باندې و تحفظ قرآن کمیټې پاکستان په نوم سره نو هغوی سره زموږ کانټیکټ وشو هغوی سره رابطه وشوه نو هغې چې کوم طریقې کار هغه موږ اپناو کړو دغه یو عزم سره دې شوق سره موږ دې کار ته وړاندې شو دغه کار موږ په تحصیل چمکني کې کوو. ته به د دې خپل علاقې نوجوانو کړي دې نوجوانو ته به څه پیغام ورکوو؟ چې موږ دغه نوجوانانو ته دغه پیغام ورکوو چې تاسو په دې تنظیم کې شریک شئ دغه شان په خپلو علاقو کې دغه کارونه شروع کړئ څنګه دغه ګودام تاسو ته وړاندې دی تاسو هلته محفوظ کړئ موږ به تاسو نه راخلو. مهرباني ډېره مننه. موږ سره موجود دي فیض الرحمان صاحب چې د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان صوبایي رکن دی دې سره په دې هکله خبرې کوو. السلام علیکم جی. فیض الرحمان بھائی دا راته ووایي چې ستاسو د تنظیم اغراض و مقاصد څه دي او په کوم اضلاع کې دا اکټیو دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ستاسو مننه کوم شکریه. زموږ د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان خو غیر سیاسي غیر فرقواري تنظیم دی په دې وخت کې تقریبا موږ په 22 اضلاعو کې کار کوو الحمدلله په هر تنظیم کې اکثریت سره تنظیم سازي تر ټاون او تر تحصیل او تر اکثریت داسې شوي چې یونین کونسل ته هم رسېدلي تنظیم مقصد او اغراض و مقاصد چې کوم دي نو هغه صرف او صرف د الله جل جلاله او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نومونه چې په هر انداز کې په هر شکل کې په هر ځای کې بې ادبۍ ته مخامخ د دې روکتام وشي په دغه مقصد باندې تنظیم جوړ شوی دی. نن چې دا تاسو کوم ځای کې موجود دی د جګړه په هغه کې تحصیل چمکني کې دا کاري محتاب چې د دې نور ملګري څه مشران دلته شته څه نشته دی دوی دغه یو د زړه خواهش و یو ارمان و چې زموږ په جګړه کې دا کار سټارټ شي ابتدا کې رابطه کړې وه بیا ورته زر عالم تنظیم سازي مو کړه دا اوس تاسو ته هر څه مخامخ ښکاري ګودام دوی نیولی دی الحمدلله په یو ښکلي ترتیب سره چانټي ده بیا په دا کارټنو کې بند شي دې نه وروسته به زه بیا خپل ګاډی راولېږم دا به دې اوچت کړم د فهم کوم دغه مقصد دی. دا به چې دلته نه وړی چې نو د دې دغه چې محفوظ کول چې دي یا د دې تدوین چې کوم دی د قرآن مقدس خوراک هغه بیا تاسو په څه طریقه باندې کوئ؟ زموږ طریقې کار داسې وي لکه دوی ته ما ویلي چې تاسو ورته خپله چانټي کوئ اکثر به دا مونږ د ټرکونو برابر کړه بیا به ملته چانټي کوله اوس مونږ هر ویلیج کونسل او یونین کونسل ته دغه امر حکم او مشوره هم ورکړې ده چې تاسو په خپل ځای چانټي کوئ چانټي مطلب دا صفایي پکې وشي کوم اوراق جدا شي قرآن کریمونه جدا شي دې کې اکثریت ویښته راځي بلیډونه راځي داسې نور پیکټ وغیره پکې راځي دا دې جدا شي دا صفایي چانټي وغیره چې وشي دې نه وروسته ورته بیا کفن ور واچو کفن نه پس دا بیا په ځمکه کې ماشاءالله. فیض الرحمان بھائی
زما د چمکلي ټي وي په سکرین باندې به خلک ګوري الحمدلله تاسې د چمکني داسې ډېر نوجوانان دي او یو خواهشي چې موږ هم دغه شانتې په خپل علاقو کې دا د قرآن پاک دا کم اوراق چې دي یا د اخبارات چې دي په ځمکو لوړېږي دې کې د الله او د رسول نومونه وي د صحابه کرامو نومونه وي هغه محفوظ کولو لپاره هغه به په زړه کې هم یو طرف وي هغه نوجوانانو ته ورته څه ورغواړي زه خو نوجوانانو ته وایم چې دا ټیک ټاک او دا غټ موبایل لږ شانتې وروسته کوي او راځئ په دې میدان کې ودرېږئ زه خو اکثر دا ځوانان ګورم متحران هم پاتې شو وي بعضې ټایم بعضې کار سړي ته مشکل ښکاري زه چې په ابتدا کې روته ما سره چا نه منله اوس الحمدلله په زرګونو خلک دي تاسو په انشاءالله تاسو به ووینئ شاید کتنې وي نور مسلمانان به یې وګورئ د ټرکونو قرآن کریمونه دا ځوانان سمبالي لګیا دي د دنیا او د آخرت د لوی د کامیابۍ ذریعه هغه د قرآن کریم تحفظ او خدمت دی لازم د مهتاب صاحب سره د جګړه په سیمه او د دې نه علاوه چې په نیوز باندې زموږ د ملګري ستاسو د مایک او د کیمرې په ذریعه څومره پورې پیغام رسي ټولو مسلمانانو ته مې دعوت دی چې راځئ شریک شئ او د خپل قرآن کریم ښه په غیرت ښه په جرأت ښه په جذبې په اخلاص مینه محبت باندې خدمت وکړئ الله هم راضي شي او دنیا مو ښایسته شي انشاءالله ډېره مننه مهرباني چې شکریه مینوالو الله دې د مهتاب بھائی غوندې جذبه زموږ په زړونو کې پیدا کړي او الله تعالی دې موږ هم دغه ښکلي کارونه واخلي چې څنګه را زموږ مهتاب ورونه اخلي لګیا او امید لرم چې تر کوم زما د اواز نوجوانان په خپلو کې دا یو پروګرام جوړوي لکه د مهتاب غوندې چې راپاسي او د خپل علاقې کې د قرآن پاک کم د مقدس اوراق چې دي یا اخباراتو کې د مقدس صفحې چې دي د دې تحفظ وکړي په دې خبر تاسو نجات غواړم د الله په نام